غاړه چې تازه کوي دا مطلب یې څه ویم هغې مې یاده کړی لطیفه کوم زه لطیفه کوم بیا بس کوو هغه مشهوره لطیفه ده مخکې یو انټرویو وه دا پی کې ټي وي چې شروع کېدو که نه دا اسلامیک چینل اول لومبی انټرویو په دې باندې ما ویاز مولي صاحب ورکړی که تاسو ته یاد شي په اردو ژبه کې اوس هم شته تقریبا د ملګرو سره شته په هغې کې ما یو لطیفه کړې وه او داسې کار شوی و د ټوخي باره کې خبر رایاد شوی غاړه تازه کول وایي یو مولي صاحب ته خپل مقتدي وي دا مقتدي بابړ نوموسه بابړ تېره داسې کار دی ته ډېر ظالم یې مسلمان ته روزانه د اسماعیل نوملې د ابراهیم نوملې د اسحاق نوملې او پته نه لګي کم کم سړي نوملې او زما نوم دې چېرته وانغوست په تلاوت کې په مانځه کې د ما څه ګناه کړې ما ته خپله ګناه وښایه هغه دې تا ګناه نه ده کړې خو اصل کې هغه ماله 10 درهمه راکړې سو کم سړی چې خپل نوم غواړي په تلاوت کې هغه ماله 10 درهمه راکړي نه زه پکې د هغه نوم والکړي استاد جاړه شانتې وکړه بس چلو چې اوس بس چانس دی دا اوس شوړې د والو ټایم دی بس او ته هغه ماله 10 درهمه راکړي نو ته سره راکې نه زه ستا بابړ ستا نوم څنګه والم او دا څه خبره ده شپېته خو به درکړم او ته ټیک ټک نه بس شپېته درهمې ولا ورکړي استاد ایثار مانځه کې ولاړ دی ولا الضالین ویلې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین او شروع شوی دی یا ایها البابر انت کلب کبیر وليس لك في الجنة الا زمهریر او شاته یو قاري صاحب پسې ولاړ لکه ځان چې ولې ساده شان دی که نه هغه وایي چې دا بابړ دا ړې خو په قرآن کې نشته چېرته دا ځان نړۍ وي په قرآن کې راج ته وړا خو نشته که نه ځان نه وي نو هغه پسې هسې حالانکې هغه بابړ طلاق ته پته نه و چې هغه ماته کنزل کوي ورته یا ایها البابړ ای بابړه انت کلب کبیر ته ډېر غټ سپی وليس لك في الجنة الا زمهریر په جنت کې ستا ځای نشته ټول نه خطرناکه زمهریر کنده چې د یخه کنده د هغه ستا ځای نو شاته چې قاري صاحب ټوخی وکړه هغه ته پته ولګي څوک هوښیار راپسې ولاړ دی بس اواز یې ولا ورکړو یا ایها المتنحنح ای غاړه تازه کوونکې لا تتنحنح غاړه مه تازه کوه ان لي 60 درهما ماله بابړ شپېته درهم راکړي دي نصف لي و نصف لک نیمې زما او نیمې ستا و ان هذا قوم لا یکون دا شاته راپسې ټول جولاګان ولاړ دي په دې نه پوهېږي الله اکبر په دې ولا مونځ ختم نو غاړه یې څوک تازه کوي دې څه مطلب وي چې څوک